بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإذا مات صاحبكم فدعوه. زما خوږو مسلمانانو ورونو او خويندو، شریعت اسلام د ښځې او خاوند رشتې لا ډېر اهمیت ورکړی دی. ځکه خو الله تعالی په قرآن کریم کې ډېر آیتونه او ګڼ احادیث د دې په هکله راغستي دي او فرمایلي دي، او د امت علما او فقها په خپلو کتابونو کې د دې مبارک رشتې د احکامو او مسائلو دپاره خپل ځای ورکړی دی. الله تعالی په قرآن مجید کې په سورة نساء کې فرمایي: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے خلقو ویریږئ د خپل ربنا، هغه ذات چې پیدا کړی تاسو د یو نفس نه او پیدا کړی د هغه نه بیبي او د هغه او خواره کړی دي د دغې دواړو نه نارینه ډېر او زنانه ډېرې. یعنی کله چې الله جل شانه آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کو، نو بیا ورلا د ګسې پختۍ نه بیبي حوا پیدا کړه. لکه په حدیث کې راغلی دی، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نور ملګری فرمایي: ابلیس شیطان د جنت نه راوستل شو او په لعنت کړه شو، او آدم علیه السلام پکې اوسول شو. کله چې ورته وویل شو اوسېږه ته او بیبي ستا په جنت کې، نو آدم علیه السلام ګرځېدو په هغه جنت کې ناقراره بیبي نه وه چې هغې ته آرام حاصل کړي. یو ځل اوده شو چې راویښ شو، نو د سر مبارک سره یې بیبي ناسته وه چې الله تعالی پیدا کړې وه د هغه د پختۍ نه. تپوس یې ترې وکړو چې ته څه څیز یې؟
هغې ورته وویل ښځه ولې پیدا کړې شوې؟ هغې ورته وویل دې دپاره چې آرام حاصل کړې ما ته یعنې ما سره. نو ملایکو ورته وویل هغې کتل چې دی څومره پوهې لري چې ای آدم علیه السلام د دې څه نوم دی؟ هغه وویل هوا. هغې ورته وویل دې ته هوا ولې ویلی شي؟ هغه ورته وویل ځکه چې دا پیدا کړې شوې ده د ژوندي څیز نه. په فتح الباری کې ابن حجر او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول ذکر کړی دی. هغه فرمایي ان هوا خلقت من ضلع آدم الاقصر الایسر وهو نائم. یقینا هوا رضی الله تعالی عنهما او آدم علیه السلام د ګسې لنډۍ پوښتنې نه پیدا کړې شوې ده په داسې حال کې چې آدم علیه السلام اوده. د حضرت معقل بن یسار رضی الله تعالی عنه فرمایي یو سړی نبی صلی الله علیه و آله وسلم لراغه او ورته وویل یقینا ما یوه ښایسته او اوچت نسب واله ښځه ولیده چې بچي نه راوړي. نو آیا زه هغې سره نکاح وکړم؟ وایي هغه منع کړو. بیا یې ترې په دویم ځل تپوس وکړو. بیا یې هم منع کړو. چې په درېیم ځل یې ترې تپوس وکړو نو ورته یې وفرمایل ډېره مینه کوونکي او ډېر بچي راوړونکي ښځې سره نکاح وکړه. یقینا زه به د قیامت په ورځ ستاسو په زیاتوالي باندې فخر کوم. یعنې په جنت کې به هم دا رشتې وجود لري څنګه چې په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولهم فیها ازواج مطهرة. دا په سورت بقره کې آیات نمبر 25 کې راغلی دی. او د دوی دپاره هم دغسې بیبیانې به وي پاکې کړی شوې یعنې د هر عیب نه. د ښځې او خاوند دا تعلق د ټولو انبیاو علیه الصلاة والسلام سنت او د نیکانو صفت دی. الله تعالی د انبیاء علیه الصلاة والسلام په باره کې فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذریة. او یقینا لیږلي دي موږ رسولان مخکستانه او پیدا کړي وي هغې لره بیبیانې. د معاذ بن انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چا چې سو کړل د الله تعالی د رضا لپاره او څه منع کړل د الله تعالی د رضا لپاره او مینه یې وکړه د الله تعالی د رضا لپاره او بغض یې وکړو د الله تعالی د رضا لپاره او نکاح یې وکړو د الله تعالی د رضا لپاره نو یقینا هغه ایمان کامل او پوره کړو. دا ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې یقینا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی کله چې یو انسان مړ شي نو د هغه عمل ختم شي سوا د درو اعمالو نه یو صدقه جاریه او دویم هغه علم چې فایدې ترې اخیستل کېږي او دریم هغه نیک بچی چې د هغه دپاره دعاګانې غواړي نو دا د نکاح فایده ده. نو مخکې چې زمونږ ووی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو چې زه به د قیامت په ورځ باندې زه به د قیامت په ورځ باندې په دې باندې فخر کوم چې زما امت به په ټولو کې زیات وي. موږ ته الله تعالی دې موږ له په قرآن او په احادیث باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.